صاحب شکریه ادا کوم. زه یو مسافر یم، دلته د ګاډۍ کار کوم. نو چې کوم نه مخکې مونږ په بازار کې روټۍ خوړه 200-300 روپۍ به رانتلې. و شکر الحمدلله پرې راتار سم میلاو دي، ښه ښکلی خوراک دی، ښه په عزت سره ناست یو. د مراد سعید صاحب ډېره شکریه ادا کوم. عمران خان زنده‌باد. منم تکړنو لیډران د ویډیو خو دې له ټولو زړور دی که نه، دار چا خپله خوښه خپله مرضي، مراد سعید زموږ لیډر دی که نه. موږ دلته کې داسې غریبانان خلک یو چې زموږ سره به پیسې هم نه وي. داسې خلک به راغی چې هغوی نه به مونږ پیسې قرض کړي دي، د هغو نه به چې مونږ به دغه کې ډوډۍ خوړه په هوټلو کې زموږ به چې چولې به خوړې نه هم 100 روپۍ به یې زموږ نه اخیستې. الحمدلله دلته کې مراد صاحب صاحب الله کامیاب کړي. دلته دا د غریبانو خلکو دپاره چې دغه کولاو کړې ده، ننګرخانۍ کولاو کړې ده او دلته پکې غریب خلک ډوډۍ خوري. موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو، که لک لک شکریه ادا کوو د الله رب العزت نو هم الله شکریه ادا کوو او بیا د مراد صاحب شکریه ادا کوو. په دې کې لک لک شکریه ادا کوو دا پې کمه ده، ولې چې د غریبانو سره پر زمونږ په دې کابل کې ننګرخانه سټارټ شوه. الحمدلله زمونږ د ګاډو والا موږ په خپله ټول کم کسان چې ناست دي دا ګاډو والا دي جی، او زمونږ 200-300 روپۍ د ټیم خرچه به کېده. الحمدلله هغه موږ ته بچت شوې. موږ د مراد سعید او د دې کابل د پوره انتظامیې شکریه ادا کوو. موږ د دې کابل اوسېدونکي یو او سوزکۍ چلو، څه مزدوري نشته دی او 200-300 روپۍ به روټۍ لګېدې. اوس شکر الحمدلله مراد سعید دا ځای ویستی دی او د هغه موږ ډېره شکریه ادا کوو چې په دې کې ځان نه پرې ډوډۍ خورو، هغه 200-300 موږ ته بچت کېږي او ډېره مهرباني او د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. زه د مراد سعید صاحب نه ډېر غټ شکرګزار یم چې دا یو ډېر غریب خلک و او د دې برو علاقو نه به راتلو. تقریبا په هوټل کې به د 400-300 او د 450-500 پورې یو کس بل په هوټل کې به داسې یو صحیح ځای هم نه و د ناستې. او دا ننګرخانه کولاو شوه، ډېر ښکلې کانه ده پکې او ډېر ښکلی مطلب دا دی چې د هغو موږ ډېر غټ شکرګزار یو. د لاس وینځلو ځای برابر دی، د ناستې برابر دی، بلډینګ یې برابر دی او بجلی هر قسمه فیسیلیټډ پکې دي. نو موږ د مراد سعید صاحب نه ډېر زیات خوشحاله یو او ډېر زیات شکرګزار یو چې په کابل کې دا دغه کولاو کړه. زه چې د تحصیل کابل اوسېدونکی یم او دلته دا رشکه چلوم، بس غریبوالی دی او دغه دي دلته به موږ په هوټل کې روټۍ خوړه 300-400 روپۍ به زموږ نه په هغې باندې لګېدې. اوس مراد سعید صاحب دی الله خوشحاله کړي دلته دا ننګرخانه کولاو کړې ده، نو موږ خوراک کوم توکي کوو او دغه دي دغه 300-400 روپۍ موږ ته بچت کېږي. دا زموږ دپاره ډېر یو سهولت کار شوی دی او ډېر یو ښه کار شوی دی. د دې الله پاک هغه عوض ورکړي. ګاډو اوسېدونکی یم، ما په هوټل کې روټۍ خوړېدم، تقریبا 300-400 روپۍ لګېدې. مراد صاحب دی الله پاک عزت ورکړي، هغه دا ننګرخانه کولا وکړه او خدای دې خوشحاله کړي. نو اسې رالو چې دا انتظامات یې وګورو، یقینا قابل ستایش او قابل دید چې په دې کې دلته د کمرېړو والا مزدورکار خلک، باغونو والا خلک دي راځي. ډېر د صفایي زبردست تنظیم دی. نو پکار دا ده ماشاءالله الله دې له توفیق ورکړي او نور هم ځای په ځای داسې په بازارونو کې د غریبو خلکو دپاره دا تنظیم پکار دی. په د سوشل ډسټنسینګ پکې هم خیال دی، کانه هم ډېره لذیذ ده، سالن تاسو دا کتی شئ او ډېره شکریه. ماشاءالله دا دغه زموږ دپاره کولاو شوه، د غریبانو دپاره موږ ډېر خوشحاله یو. موږ شکریه ادا کوو د مراد سعید او د ټولو کسانو او ماشاءالله موږ ډېر سهولت دی. موږ غریبانان یو، دلته خامخا روټۍ موټۍ خورو او زموږ دپاره سهولت دی. ډوډۍ خوړه پیسې به لګېدې. موږ مراد سعید ډېره شکریه ادا کوو چې موږ ته پرې ډوډۍ میلاوي. موږ د دې کابل اوسېدونکي موږ په هوټل کې ډوډۍ خوړه. اوس مراد سعید دی الله پاک خوشحاله کړي دا ننګرخانۍ زموږ د غریبانو دپاره کولاو کړه. موږ د هغوی ډېرو شکره ادا کوو. موږ چې دا ننګرخانۍ باندې ډېر خوشحاله یو. اول به په پیسو باندې ډوډۍ خوړه 500-600 روپۍ به رانتلې او اوس دلته کې مراد سعید صاحب مهرباني ده چې موږ ته دا دغه کولاو کړو او الله دې خوشحاله کړي چې زموږ دپاره دا دغه کولاو کړو ننګرخانه پرې. په 80 کال کې دا ولنۍ ننګرخانه کولاو شوه او په دې باندې ټول غریبانان، دکانداران او دا غریب خلک به ټول دلته راځي او ښه په قلاره به ډوډۍ خوري ښه په عزت سره. او په دې باندې موږ د مراد سعید مینې صاحب ډېره شکریه ادا کوو.